د رب رضامندتیا دا د مور او پلار پر رضامندتیا کې ده. تاسو به واقعا اورېدلي د بني اسرائیلو د قتل د موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس خپل د تره زوی مړ کړ یا یې تره مړ کړ، دواړه روایات شته. یا خو د دې لپاره چې د هغه یو لور وه چې دا به وکړم، یا د دې لپاره چې هغه مالدار و د مال به ماته پاتې شي. خپل تره یا د تره زوی یې مړ کړ د دغې دوو غرضو لپاره، او الټه یې دعوه مو کړه چې یاره زما د تره دا زوی یا زما دا تره چا وژلی دی، ما له قاتل پیدا کړي. بني اسرائیل کې یو لانجه جوړه شوه، یو وی دی پلانکي به کړي، بل وی پلانکي به کړي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. هغه واقعات کې چې ای بني اسرائیلو تاسو یو نفس قتل کړ او تاسو په هغې کې یو بل باندې وراړول شروع کړ، یو وی پلانکي کړی دی او بل وی پلانکي کړی دی. نو خلق رانل موسی علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته وایي چې د قتل قاتل پکار دی چې الله رب عزت د دې قاتل مونږ ته وښایي چې دا چا کړی دی. نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو، الله رب عزت ورته ووایي چې تاسو یو غوا حلاله کړئ او د هغې یو حصه راوالئ او دا مړې پې ووهئ، هغه به راژوندي شي، تاسو ته به ټوله پخپله وکړي. دی وی چې یاره دا خو به داسې بل شان غواوي عام غوا خو کې خو به دا کمال نه دا به چېرته داسې خاص غواوي دا کمال به په هغې کې. نو تپوسونه یې شروع کړل چې دا به څنګه یو رنګ به یې څنګه یو عمر به یې څونه یو. نو د هغې د وجې نه تپوسونه یې چې کول نو خبره ډېره سخته شوه. نبي علیه السلام فرمایي لو ذبحوا ای بقرة کدوی هر غوا علاله کړې و نو د دوی هغه مسله به حل شوې وه، خو دوی تشدید وکړه په ځان باندې، سختوالی وکړه، الله هم پرې سختوالی وکړه. دوی تپوسونه شروع کړل. نو الله رب عزت ورته وفرمایل بقرة لا فارض ولا بکر، چې دا نه ډېره بوډۍ ده او نه ډېره وړه ده، عوان بین ذلک، د دې په منځ کې درمیانه ده. بیا وی رنګ به شي، الله ورته د دې رنګ به ژړي او خالص ژړ به وي، پکې داغ وغیره به نه وي. بیا یې ویره پوره پوه نه شو، صحیح وضاحت راته وکړه. نو الله ورته وایي چې دا به داسې غوایي چې دا به جوتي نه وي، جوتي به نه به دې فصل اړولي وي او نه به ځمکه اړولي وي او نه به دې چې کوم دی پټې اوبه کړې وي، دا به داسې عام غوا وي. نو هغه دوی بیا ګرځېدل چې داسې زیاړه غوا ته چېرته زیاړه غوا خالصه زیاړه لیدلې ده نه، دا غواګانې کوم چې دا پیدا کې نو دې پسې به دا خبره سپلی شوې. نو دوی ګرځېدل اخر دا چې د یو یتیم ماشوم سره دا غوا پیدا شوه. هغه یتیم ماشوم څوک و؟ هغه پلار یې وفات شو، خو د مور ډېر زیات تابعدار و. د هغې ډېرې تابعدارۍ د وجې نه الله رب عزت دغه د بني اسرائیلو دغه لاټري د ده په دغه کې چې کوم دی نو وکېدوله، ضرورت یې خرڅولو ته. نو تفسیر جلالین لیکلی دی چې دا غوا یې پې خرڅه کړه په قیمت څونه چې تاسو به د دې غوا سرمن ماته د سونې ډکوئ. او یې ورته ټیک ده، د غوا سرمن یې ورته د سونې ډکه کړو چې دا غوا څو منې مجاهده غوا څو منې 4 منې وایي. نو چې 4 منې سونه غوښې چې پکې نو 4 منې سونه خو درنه یې که نه، کم سے کم 15-16 منه سونه خو په سرمن کې راځي. نو چې اوس ته غوا خرڅه کړې او په 15 منه سونه باندې خرڅه کړې، نو دا غوا را که دا هوایي جز دی، د غوا نه ولې الله هوایي جز جوړ کړه. د څه د وجې نه؟ د مور د خدمت د وجې نه. هغه نو چې کله تا نه الله خوشحاله شي او الله رضا شي، نو د معمولي شي نه بدله الله یو لوی شی جوړ کړي، د هغې نه بدله الله یو کیمیا جوړه کړي. نو ماشوم ته الله د هغې نه کیمیا جوړ کړي، یوه غوا و د هغې نه الله یو لوی سرمایه درته جوړه کړه. د څه د وجې نه؟ د مور د خدمت د وجې نه.
دا هر څه مونږ اورو مو بیا هم د مور پلار خیال څوک نه ساتي جګړې ورسره کوي وخی یې ټکوي یې داسې بچي مشته چې مور وخي مونږ لیدلي دي داسې بچي مشته چې پلار وخي او دا کنځل خو ورته تقریبا په 100% کې 40-50% خلک کنځل خامه دا خو مونږ لیدلي کنځل خو زموږ والي ورته کړي نو داسې پیشي چایم نه لري زموږ والي ورته په مخامخ کړي دي دا ته الله بیا وباسي شهزاده مفتی صاحب وایي چې په لار باندې روانو منوي او پلار او دوی په جګړه دي هغه زوی چې کمدنو لګي شو درش شو چې پلار یې راخلاص کړ او د پاسه پکې کېناسته نو یو کس چې کمدنو ورمنډه کوي چې دا زوی ولې ووامه چې یاره دا پلار یې ولې چې کمدنو څه کړ راخلاص کړ او د پاسه پکې کېناسته نو هغه بل کاکا منې که چې مو ورځه هغه ته یې ولې کاکا خو سپین ږیري را وی عمده ځای او د ده پلار و دی عمدې دی کې د خپل پلار راخلاص کړو او د پاسه پې ناست و نن د هغه زوی رالګې شو او د دې راخلاص کړو هغه بدله ترې خدای واخیسته نو الله ګورې د پلار او د مور د ظلم هغه بدله دنیا کې ملي او آخرت کې چې کوم دی نو څه